السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ساتم در رب نه چې روغ جوړ به او د صحت په روغ جامو کې به کتونکو دا په سیټ کې چې کوم کس دا تصویر ښکاري د دوی دا ویډیو بیا تاسو ته زه پلی کوم. دا محترم په دې ویډیو کې وایي چې یاره عوامو ته وایي یا چې کوم اشاره ټول دغه پی ټی آی وغیره دغه پارټیانو ته ده. دوی وایي چې یاره تاسو به د فضل الرحمن سره سیاسي اختلافي هغه به په خپل ځای خو لکه د پنجپیر والا تاسو تایید مه کوئ یا د هغوی سره دغه مه کوئ، هغوی ستاسو عقیده خرابوي. ویډیو مکمل وګورئ، پهله ویډیو مکمل وګورئ، نو بیا د هغې نه پس خپله رای ورکوئ په کمنټ کې. او زموږ کوم ملګري دي هغوی ته دا دغه دی چې دا ویډیو سره شیر کوئ چې هغوی ته ورسي دې جاهلانو ته کوم چې دا ویډیوګانې جوړوي او بار بار وایي چې یاره اشاعت علما داسې دي هغسې دي او کلیپونه رالي او هغې کې کټینګ وغیره کوي، نو چې هغوی ته دا ویډیو ورسي ویډیو مکمل وګورئ. زه دومره خبرې پکې نه کومه، دا ده چې کومه ویډیو کړې ده د هغې صرف هغه وضاحت کومه، هم د ده په کلیپونو کې یو جواب کومه چې یاره موږ تبلیغ منو یا نه منو. زه تاسو سره دا ټول کلیپونه شیر کومه چې دوی کوم کتابونه تبلیغ باره کې لیکلي او کومې فتوې وله ورکړي دي، او بیا ته د خپلو علماو بیانونه هم سره شریکوم، واړه کلیپونه سره شریکوم چې ویډیو ډېره نه اوږده کېږي، نو هغه هم وګورئ، نو ویډیو مکمل وګورئ، د هغې نه پس بیا خپله فیصله کوئ. نو ورور جانه تا ته هم یم په دې باندې ځان پوهه که عوام وروڼه هم دې دا واوري چې څنګه یو انسان د هغه هر کردار په یو خبره باندې په یو کار باندې هغه ظاهریږي، د هغه د خولې نه د هغه د لهجه نه د هغه د کردار هم بیا پته لګي چې څنګه د فضل الرحمن مولا د سیاست حال دی او څنګه په سیاست کې دغه ډوک پوک او دا دروغ او رښتیا او دا منافقت سټارټ دی. دغسې دا هر څه دغسې چې څنګه سیاست ګنده دی دغسې د هغوی عقیده هم ګنده ده. ګینې ته داسې وکړه چې ته ما ته خپله عقیده وښایه چې ستا عقیده څه ده. ستا عقیده دا ده، ستا عقیده جمعې وې، شومې وو، خیراتونه وو، د زیارتونو مالګې څټلو، او شکر خدا وباسه چې پنجپیران راغلي دي او څه ناڅه دا خبره د عوامو ته ښکاره کړه چې تاسو به څه لوبې به عوامو باندې کولې. زیارتونو ته په سجدو په مالګو څټلو په منجورتوب باندې خو مس هم دا رړولي وو، خو اخر به هم دا کول چې بیا به بوتان جوړول لکه د هندوانو او ځان ته به هغه مخې ته کېښودل او هغه به دا کول. خو دا د الله ډېر لوی رحم دی چې الله پاک د طاهر رحمت الله علیه په شان خلک پیدا کړه، حق پرسته علما یې پیدا کړه او هغوی خلکو ته دا وښودله چې دې مولانو په دوکه کې اچولې او خپل خېټې د باندې دا مختلف کارونه کوي او عقیده الله خرابوي. نو عقیده خو ستاسو خرابه ده، زه ستاسو عقیده دلته تاسو باندې دا بیان هم اورم چې دا ستاسو عقیده ده. ستاسو عقیده دا ده چې تاسو وایئ چې یاره مړي راپاڅي او راځي کورونو ته راځي او بیا په کورونو کې د ښځې سره کوروالی کوي او بیا د هغه بچي کېږي او مختلف د دنیا داسې خبرې دي ستاسو په عقیده کې. په هوا کله خلک ګرځي ستاسو په عقیده کې، کله په ټلیفونونو خبرې کوئ په عقیده کې، دا ستاسو عقیده ده. عقیده خو دومره ګنده ده چې ستاسو د ډاګۍ مولوي صاحب هغه کتاب وګوره البصایر، نو په هغې کې هغه کفري خبرې لیکلي دي چې هغه به ته زه سوویمه ویډیو اوږده کېږي بیا نو دومره تفصیل کې سره نه ځم. به هر حال خو تا ته وایم چې ته خپله عقیده ظاهرولی هم نه شي یا خو به ته انکاري کېږي کومه چې ستا د مشرانو عقیده وه د هغې نه، نو هله به سمیږي او انشاءالله تعالی چې په مزه ته انکاري کېږم ځکه چې موږ عوامو ته ښکاره کړله اشاعت علما دي، پنجپیرین دي ستاسو په اصطلاح کې چې هغوی دا عقیده خلکو ته ښکاره کړله چې یاره دا کار ټیک دی او دا ټیک نه دی. عقیده خو ستا دومره ګنده ده چې څه ویلی نه شم. بیا دې ویلي دي چې یاره زما بله ویډیو ده په هغې کې ما د دوی د مشر کنځل دغه کړي، نو الحمدلله کنځل خو یې نه دي کړي، خامخا انسان دې دغه ته کېږي کله تیزي کېږي کېدای شي تیزي کړي، خو ستا د علماو که زه کنځل راواخلمه نو ما سره هلته پراته دي کلیپونه. به هر حال دا یو کلیپ دې تا سره صرف شریکومه په دې وجه باندې چې تا ما خو ستا ویډیو کتلې نه ده، به هر حال خو تا به هغې کې به د شیخ صاحب پته نه لګي چې کومه ویډیو به دې راغستي، خو زه تا ته هم دا د ظاهرومه ته د خپل ملا ویډیو وګوره چې په دې کې څه شی دي، ده څنګه خبرې کړې دي. देखो कि हमारे गौसल खानों में कभी कभी आदमी जाता है तो पाँव फिसल जाता है किसी
ने सोल्यूशन डाला हुआ है ये होता है ये मदारिस के गौसल खानों में, समझे, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में फिर बैंगन बरवजन मेंगल पड़ी हुई, समझे, इस्तेमाल होते हैं बरल बैंगन भी हैरान या अल्लाह किधर इस्तेमाल हो रहा हूँ دغه استاد مولا ویډیو وا خا بیا د عقیدې خبره شو نو عقیدې د پاره استاد د عقیده د وګوره د کتابونو ته کته شي بده استاد په دې کتابونو کې څه کته دغه کړی دي معمولی کلیپونه سره په دې وجه شریکو مې دا ویډیو وګد نشي نو دا وارستا دغه ثبت د خپل عقیدې کتاب راخلی خپل د مولا کتاب راخلی او ته وای چې تسکین صدور کې دا د لیکري چې پلانې پسې مون کېږي پلانې پسې مولوی صاحب دجل نه کار نه اخلي ما ته قرآن او حدیث پیش کې چې د چا د عقیدې د قرآن او حدیث یا د دې حدیث نه زدا ثابتوم یا د قرآن نه دا خبره ز ثابتوم بیا به د سزو من مولوی صاحب ما ته هغه دغه کتابونه م پیش کوه قرآن او حدیث تراشه بل خبره دا ده چې مولوی صاحب کله حیات النبی ته ودانګي کله عذاب قبر ته ودانګي مولوی صاحب ته په یو ځبان ټینګ شه یا د حیات النبی بارک خپل عقیده بیان کراوړه میدان ته یا د عذاب قبر بارک بیان کا زو پستانه تنقیحات کوم والله چې زبا هغه تنقیحات کې به ته وګوري چې تاسو کوم خلکو ته د کفر نسبت کړي کوم خلکو ته تاسو د ارتداد نسبت کړي پاغي براته حکم براته لیکي دلته بیا به ان شاء الله زما واست خبره مخکې مولوی صاحب اول چې د عذاب قبر یا د حیات النبی د دې با وضاحت وکي او بیا به پاغي باندې حکم ولګي چې کوم تنقیحات زکو مخکې به خبره زی وسراشه زما خبره وره زوی مچستا عقیده چې کوم دا د قرآن او د حدیث نه خلاف ده دا بدعي عقیده ده دا شرکی عقیده ده دغه په بنا باندې پتا سو پس مون نه تاسو ظالم مون نه کیږي تاسو ظالم مون نه کیږي دغه په بنا باندې دا د اوس ګوري دا څنګه عقیده لري ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون دا الله کتاب نه خپل عقیده پیش کوم دا راشه من دا الله نه دا البصائر د مولوی صاحب ينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم مړي راځي هغه امدادونه کوي هغه د خلکو سرکوبي کوي ستا دا عقیده د البصائر د مولانا حمدالله جان دا جبی صاحب کتاب دی وست دی عقیده حکم وره قران کې الله رب العزت فرمای اياك نعبد واياك نستعين او ستا مشر توي يا رسول الله بطريق الاستعانه جائز يا رسول الله يا محمد بطريق الاستعانه جائز په دې کتاب کې لیکلي دي دا لا څه دا وګوره د دې حکم واوره البصائر کې چې استعانت من الاموات جائز دي د مړو نه استعانت غوښتل جائز دي وست دې حکم واوره حواله د تکیم د دې حکم دا دی اولیاء کرام اگر چې الله تعالی کے مقربین اور محبوب ترین بندے ہوتے ہیں مگر ان کو خدائی کا درجہ دینا اور متصرف فی الامور سمجھنا موجب کفر اور شرک ہے موجب کفر فتاوی حقانیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب رحمت اللہ علیہ فتاوی دا بل کتاب دی مولوی صاحب تا ته سوال کوم د دیوبند په نوم باندې بدعات او شرکیات مخوره و مولوی صاحب راشه توحید او سنت لراشه تا ته توحید او سنت خو دا ستاسو بل عقیده ده په دې کې دې کتاب کې دا وایي د مړو د تصرف په اړه کې حکم تاسو واورید د فتاوی حقانیه نه دی وایي د دې نوم د رحمت کائنات مولانا محمد زاهد الحسینی صاحب کتاب دی په دې کې وایي په دې باندې د دې ټول مشرانو تقریزات دي هغه دا خبره کوي چې یو سړی هغه مړ شو د هغې نه مرګ نفس هغه کور ته راغی ښځې سره میلاوېده او زوی وشو او د هغې مالک نوم مولوي صاحب ستاسو دا عقیده ده او د دغه عقیدې حکم مې هم ستا د کتاب نه پیش کو فتاوی حقانیه هم مې درته پیش کو چې د چا دا عقیده د دې نه پس دا خو د ستا عقیده شوله بیا دې دا خبره کړې ده چې دوی مطلب دا کلیپ دې شیر کړی دی تبلیغ باره کې نو تبلیغ داسې خبره ده چې دا کومه ویډیو توصیف مفتي صاحب کړې ده او کومې خبرې کړې دي دا د هغه د علاقې ماحول دی دغه شان ستا په شان جاهلان چې کوم دي هغه تبلیغ کې لاړ شي نو هغه جاهلان چې کله تبلیغ کې لاړ شي او بیا راشي نو هغوی بیا اکثر داسې کوي ستا په شان د قرآن دشمنانی او لکه څنګه چې اوس تاسو مخالفت کوئ د قرآن په دې وجه باندې چې په هغې کې ستاسو هغه دوکانداري پې بندېږي ستاسو هغه عقیده پکې ښکاره کېږي
نو دقسې ستا په شان جاهلان پکې لاړ شي هغه چې راشي بیا د قرآن درسونه بندوي. د هغې په وجه باندې مفتي صاحب هغه خبرې کړي دي او هغه ځای کې تیزي کړې ده. خو د هغې چې کوم وضاحت دی کلیپ دی هغه تاسو ته ما په ډسکرپشن کې درکړی دی لینک، د هغه کوم مکمل وضاحتي کلیپ دی هغه وګوره په دې باندې، نو چې سترګې د کولاو شي. بیا ته وایې چې تبلیغ خبره ده، تبلیغ پسې دوی خبرې کړي دي، تبلیغ نه مني یا خیابت په دې کې اشارتن ستا دا خبره ده. نو ستا دپاره دا واوره دا ستا مولا دی، ستا ډاګۍ مولوي صاحب به څه ویلي د هغه ویډیو په خپله باندې وګوره. څوک نه دي د ډاګۍ حمدالله مولوي صاحب د هغه سره داسې نږدې ورځ ناستو په بوډنۍ کې یو پروګرام چا ترې تپوس وکړه تبلیغیانو باره کې چې دا څنګه خلک دي. نو هغه ورته وایي وایي موږ حدیثو کې لیدلي وو چې د مشرق د خوانه به یوه فتنه راوځي چې فتنیتون عمیا ړنده کاڼه به وي، علما او امیان به پکې ړنده کاڼه روان وي. وی تاسو د خدای په ذات یقین وکئ چې هغه ړنده کاڼه فتنه همدغه فتنه ده. دا د ډاګۍ حمدالله مولوي صاحب د خپلې خبرې چې ما ته خپل اورېده او ما ته یې دومره خوند راکړه چې بیا مې 200 روپۍ تحفه کې مو ته ورکړې چې لکه ته خو سمې خبرې کوې، خو دا خبرې بیا ښکاره نه کوي، دا خصوصي مجالسو کې. ښه دا د هغه ویډیو مو وکتله. اوس تاسو چې کوم کتابونه په تبلیغ باندې لیکلي چې څنګه زموږ مخالفت کوئ، دغسې چې کله تبلیغ حضرات به ګرځېدل او د نه به چا نه پیسې غوښتلې نه ښه نه بس صرف د دین خبره بیا کوله، هغه وخت کې تاسو مخالفت کړي. دا وګوره دا ستا کتابونه دي په هغه وخت کې ستا مولان لیکلي دي. دا وګوره د عبدالرزاق مولوي صاحب دي، دا زموږ مولانا دی، زموږ مناظر دی، الحمدلله موږ پرې فخر کوو. د ده د خولې نه دا واوره، ستا کتابونه هم دا واوره او دا هم ترې واوره چې تبلیغ موږ منو که نه. ما ویل چې یو سړی تبلیغ نه مني هغه کافر دی، یو سړی تبلیغ نه مني قرآن نه مني، یو سړی تبلیغ نه مني هغه پیغمبر نه مني. خو دا تاسو ته ما ویل هغوی یو شو جوړوي چې د عوام ووایي چې یاره دا پلانې صاحب داسې غټ تبلیغي دی او پلانې مولوي صاحب دا د پېښور نه چې راغلی و دا تبلیغ مني. دقه ملا دې ما ته وښایي چې ما یو څه روزه لګوله بله شوشه دپاره دا خبرې کوي پلانې تبلیغ نه مني پلانې تبلیغ نه مني. او د دغه مولا مشرانو 50 کتابونه لیکلي دي په تبلیغي جماعت والو باندې، په هغې کې هر قسم فتوې لګولې دي په تبلیغي جماعت باندې. دومره کتابونه یې د قادیانیانو خلاف نه دي لیکلي، دومره کتابونه یې د یهودیانو خلاف نه دي لیکلي، دومره کتابونه یې د پیرنګیانو خلاف نه دي لیکلي، دومره کتابونه یې د شیعګانو خلاف نه دي لیکلي، څومره کتابونه چې هغوی تبلیغي جماعت والو خلاف لیکلي دي. او دلته چې بیا عوامو ته کښېني عوامو ته وایي موږ تبلیغ منو، ستا پلار یې نه مني، ستا نیکې نه مني، زه ثابتومه. ما سره کتابونه دي 50 کتابونه ما سره پراته دي، که د چا په کار وي زه به یې ورته ښیم. ما د هغې نه د نمونې په طور باندې ستاسو حضور ته 4 کتابونه راوړي دي. ما سره 50 کتابونه پراته دي. پنجپیري نه دي لیکلي، وابي نه دي لیکلي. چا لیکلي؟ څوک چې ځان ته دیوبندیان وایي عزتمندو عوامو ورونو نیستئ خبر د څه نه. دا برګې جنډې چې د چا دي ځان ته دیوبندیان وایي، نوم د تبلیغ استعمالوي. دا کتابونه دي یا دې راشي دوی دي وایي د دې کتابونو نه زمونږ بایکاټ دی چې دا موږ نه دي لیکلي. بیا صحیح ده دې کتابونو کې چې هغوی کوم غلش خان لیکلي دي هغه زه اوس ویلم نه غواړم چې ستاسو په مخ کې ویم، داسې خوشې خبرې لیکلي دي. دا کتاب د دوی مناظر الیاس ګومن کېدای شي تاسو به پېژنئ، مشهور سړی دی. ټول کتاب یې په تبلیغي جماعت والو باندې لیکلی او دا خبره پکې لیکلې ده چې تبلیغیان د جهاد نه منکر دي. هلکه دلته چې کوم تبلیغیان ناست دي تاسو منکر یاستئ؟ نه دي منکر. دې کتاب دا ټول هغه په دې لیکلی چې تبلیغیان د جهاد نه منکر دي. او په دې کې دا خبره کړې ده په 119 نمبر صفحه باندې وایي تبلیغیان چې دا خبره کوي چې په تاسو کې به یو غوره امت وي او هغه به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي، دی په 119 نمبر صفحه باندې وایي چې دا خبره د تبلیغیانو غلطه ده. په 119 نمبر صفحه باندې وایي تبلیغیان جاهلان دي. په 1 نمبر یو کم او یا نمبر صفحه باندې وایي چې تبلیغیان چې کوم حدیث وایي د 49 کروڑ والا وایي دا د تبلیغیانو دروغ دي. نعوذ بالله. دا زه نه یم، دا هغه خلکو ته ویم چې څوک زما نوم یادوي وایي دې تبلیغ نه مني، دا هغوی ته د خپل مخلق په دې آینه کې ورښیم. او دا خبره هم کړې ده چې کومه خبره کنتم خیر امة اخرجت للناس، تبلیغ والا چې کوم آیات د قرآن پیش کوي چې تاسو کې به غوره امت وي،
هغه به امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي وایي د دې نه تبلیغیان نه دي مرادو وایي تبلیغیان امر بالمعروف نهي عن المنکر نه کوي استغفر الله دا د هغوی خبره ده مختصر درته ښیم دا بل کتاب دی د هغوی او په دې باندې 14 علماو تصدیق کړی چې دا کتاب صحیح دی او د دې ټولو علماو په تصدیق کړی په دې کتاب باندې په دې کتاب کې چې کومې خبرې تبلیغي جماعت والو پسې کړي قسم په الله زما په خوله نه راځي مشر سرفراز خان صفدر نوم یې دی هغه ویلي دي چې طارق جمیل صاحب نعوذ بالله وایي دا د یهودیانو ایجنټ دی والله دا کتاب ډک دی قسم په الله د دې خبرو نه خو دا زه مختصر غوندې کې تاسو ته او دا کتاب چې چا لیکلی هغه د کوړي نه فارغه دی مولانا مفتی توکل شاه حقانی صاحب دا کوړي نه دا مولا فارغه دی او کوړي کې ابتا کورس کړی مفتی کورس یې کوړي کې کړی نن زموږ ساده ورونه تبلیغیان ورونه هغه وایي زیري کوړي ته ولېږه بیا په 103 نمبر صفحه باندې تبلیغیانو باندې د جاهلانو د ګمراهو فتوا لګولې ده په 43مه صفحه باندې نقصانات ونه بیان کړي دي په 10مه صفحه باندې وایي دوی د دین نقشه بدله کړله په 109مه صفحه باندې وایي د ښځو تبلیغ حرام دی ویډیو مکمل وګورئ نو بیا د هغې نه پس خپله فیصله وکړئ تاسو چې یاره تبلیغ څوک نه مني څوک یې مني په اخره کې تاسو ته مجتبی احمد صاحب یو کلیپ دی هغه هم درته شیر کومه چې آیا موږ تبلیغ منو که نه منو او دغه د دې نه مخکې دا تاسو دا نور کلیپونه مو وکتل چې دې تبلیغ ته څومره ګاډې وړې ویلي دي به هر حال په دې خلکو په دوکه کې مه راځئ دوی د اوټ دپاره هر قسمه فراډونه کوي هر قسمه وسوسې خلکو ته په ذهنونو کې اچوي صرف د دې دپاره چې یاره حق پرست علماو سره خلک ملګرتیا ونه کړي او زموږ سره ملګری شي زموږ د اوټ بینک بیلنس زیات شي نو په دې خبرو باندې دوکه کېږئ مه دا څوک به څه پراپیګنډې کوي څوک به څه پراپیګنډه کوي اصل عقیده چې کومه ده اصل د علماو دیوبند عقیده چې کومه را روانه ده هغه الحمدلله د اشاعت والا د پنجپیر والا خپله کړې ده او هېڅ لالچ د چا نه نشته دی نه د اوټ لالچ د چا نه لري نه نور څه د اقتدار لالچ د چا نه لري صرف د خدای د رضا دپاره او د الله په خاطر باندې قرآن خلکو ته بیانوي او اصل دین چې کوم دی هغه قرآن دی او حدیث دي دا منګړت خبرې چې دا کله په وا باندې څوک ځي او کله څه او کله څه دا فضول خبرې دي په دې چل وال باندې ستاسو ذهنونه چې کوم دی هغوی الټه کړي دي او دې طرف ته راړی چې یاره مونږ بس زمونږ طرف ته شي یو ځای کې ما د داسې وښیه چې دوی چېرته دین چا تاسو ته بیان کړی دی او قیسې قطارې درته نه دي کړي صحیح قرآن درسونه یې ته کړي الحمدلله زمونږ د ماشوم د اولې درجې د اولا درجې چې کوم طالب علم وي هغه هم قرآن بیانوي او اصل دین چې کوم دی دغه قرآن دی قرآن چې تا ته یو سړی بیانوي نو انشاءالله تعالی چې په هغې کې به اخوا دېخوا نه کېږي او چې یو سړی درته قیسې کوي او د دروغو پلانکي پیر او پلانکي بابا ته بیانوي نو بس په خپله پوهه شه چې داسې منګړتې خبرې دي نو په دې په خبرو کې مه راځېږئ او خپل دین چې کوم دی قرآن ته کښېنئ حدیث ته کښېنئ تبلیغ کې ځئ تبلیغ کې چې کوم عوام وروڼه دي هغه تبلیغ کې وخت لګوئ دا دوی خبرې دي دا د بدنامولو دپاره صرف دا خبرې کوي به هر حال ویډیو خو به اوږده شوله نو ډېره مننه په الله سپارمه او که ویډیو هم خوښه شوي نو ملګرو سره ضرور شریک کړئ والسلام